بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نانه ټاپک زمون سره د مول مونږ به وایو چې مول څه ته وایي. د مول ډیفینیشن به کوو، دغه مول لپاره به ډیفرنٹ ټرمینالوجي یوز کوو او بیا د مول د اوګیړو نمبر سره څه ریلیشن دی دغه به وایو. اول به سر راځو چې مول زموږ سره انټروډیوس کړی اوسټ ورډ چې دی زموږ سره اول په سر مول چې دی دا ټرم دی انټروډیوس کړی د لاتین ورډ دی. د دې مطلب دی مین ا هیوج ماس. د مول دا د لاتیني ژبې ټکی دی او د دې معنی ده هیوج ماس. هیوج ماس مین لارج ماس، غټ ماس. دې ته موږ څه وایو؟ هیوج ماس. نو هیوج ماس چې دی دا زموږ سره مین دی د مول. بیا زموږ سره اس آی یونټ اف اماونٹ اف سبسټانس. دا زموږ سره اس آی یونټ دی. مول چې دی زموږ سره اس آی یونټ دی. د چا اس آی یونټ دی؟ د سبسټانس د مقدار. د سبسټانس د مقدار د اماونٹ اف سبسټانس اس آی یونټ چې دی نو هغه زموږ سره مول دی. بیا مول از ریپرزینټډ بای سمال n. مول چې دی زموږ سره ریپرزینټ کیږي په سمال n باندې. دا موږ ریپرزینټ کوو په سمال n باندې. ابریویشن د مول چې دی نو هغه MOL دی. که موږ د مول سپیل ته وګورو نو دا MOLE دی، خو ابریویشن چې دی نو د دې MOL ای به پکې نه وي. بیا جنرالي موږ یو خبره کوو چې two similar thing equal to one pair. چې دوه یو شانتي څیزونه وي په شیف کې، په سایز کې دی نه وي، خو چې دوه یو شانتي څیزونه وي. موږ داسې خبره کوو جنرالي چې کله دوه یو شانتي څیزونه وي two similar things چې دوه یو شانتي څیزونه نو هغې ته موږ one pair وایو. د دوه یو شانتي څیزونو دوه چې کله یو شانتي څیزونه نو هغې ته موږ یوه جوړه وایو. لکه 12 similar things ته موږ 1 dozen وایو. دغه شانتي 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 similar things ته موږ وایو مول. دا 1 مول چې دی زموږ سره برابر دی د 6.023 ضرب 10 کې پاور 23. دې باندې به خبرې کوو چې دا 6.023 ضرب 10 کې پاور 23 دا زموږ سره څه څیز دی. د مول لپاره ډیفرنٹ ټرمینالوجي یوز کیږي. موږ وایو چې مول زموږ سره د مول لپاره یو ګرام اټم یوز کیږي، یو زموږ سره ګرام مالیکیول دی، بل زموږ سره ګرام فارموله دی او بل زموږ سره ګرام آین دی. نو ګرام اټم چې دی زموږ سره استعمالیږي د ایلیمنٹ دپاره، ګرام مالیکیول د مالیکولر کمپاوند دپاره یوز کیږي او ګرام فارموله د ایانیک کمپاوند دپاره یوز کیږي. ګرام آین چې دی د زموږ سره د ایانیک سپیشیز دپاره یوز کیږي. دا به موږ په یو ټیبل کې ډرا کړو. د هغې اګزامپل چې موږ سبسټانس که موږ وګورو، سبسټانس زموږ سره ډیوایډ شوی دی په ایلیمنٹ کې، په مالیکولر کمپاوند کې نمبر 3 ایانیک کمپاوند او نمبر 4 ایانیک سپیشیز. وز د ایلیمنٹ که موږ وګورو په پیریاډک ټیبل کې د 9 په بوک کې لیکلي دي چې 118 ایلیمنٹ چې دي دا ډسکور شوي دي. اگزامپل به زموږ سره شي هایدروجن، اکسیجن، کلورین، سوډیم، میګنیشیم etc. دغه شان د مالیکولر کمپاوند اگزامپل به زموږ سره واټر H2O، کاربن ډای اکساید CO2 او دغه شانته ګلوکوز C6H12O6. بیا موږ وایو د ایانیک کمپاوند دریم نمبر د ایانیک کمپاوند اگزامپل چې دی به زموږ سره NaCl او دغه شانتي Na2CO3. بیا به زموږ سره ایانیک سپیشیز د هغې اگزامپل OH- H+. زموږ سره ایانیک سپیشیز اگزامپل شو SO4- 2 سلفیټ آین etc. بیا موږ دا خبره لیکلې وه او ویلو په ایلیمنٹ کې چې ایلیمنٹ چې دی نو د smallest particle of element is atom.
په element کې موږ دا خبره لیکلې و چې the element smallest particle چې د smallest particle of element is atom چې د element smallest particle زموږ سره atom دی. دغه شانتي د molecular compound smallest particle چې دنو هغه molecule دی. د smallest particle of molecular compound is molecule. او دریم زموږ سره ionic compound دی. No, the smallest particle of ionic compound is formula unit. بیا زموږ سره ionic species دی. نو زموږ سره دی چې the smallest particle of ionic species is ion. بیا د دې لپاره د دې سبستانسو د لپاره چې د ماس لپاره کم ټرم یوز کیږي چې د element چې کوم ماس دی هغه تمنګ اټامیک ماس وایو. ماس اف element is atomic mass. Mass of molecular compound is molecular mass. Mass of ionic compound is formula unit. Or mass of ionic species is ionic mass. بیا زموږ سره د element example چې دی نو atomic mass of hydrogen هغه برابر دی 1.008 AMU. دغه شانتي atomic mass of carbon چې دا 12 AMU دی او دغه شانتي atomic mass of oxygen چې دی زموږ سره 16 AMU دی. بیا زموږ سره molecular mass example د molecular compound چې دی نو molecular mass of water H2O چې دی نو هغه زموږ سره 18 AMU دی. دغه شانتي molecular mass of CO2 چې دی نو هغه زموږ سره 44 AMU دی. بیا فارمولا ماس اف NaCl چې دی نو زموږ سره 55.58.5 AMU دی او دغه شانتي فارمولا ماس اف کیلشیم کاربونیټ CaCO3 چې دی نو هغه زموږ سره دی 100 AMU. بیا زموږ سره دی دغه شانتي ionic species دی نو ماس اف ionic species is ionic mass منګوي. د ایگزامپل زموږ سره OH ماینس چې دی نو هغه زموږ سره 17 AMU دی. H پلس چې دی نو هغه 1.008 AMU دی. بیا ګرام اټم یا مول. gram atom or mole is the term of mole used per element. gram atom چې دی نو دا د مول یو ټرم دی چې د زموږ سره استعمالیږي د element لپاره. دغه شانتي gram molecule is the term of mole used for molecular compound. دغه شانتي gram formula is the term of mole used for ionic compound. او دغه رنګه gram of ion used for ionic species. بیا موږ خبره کوو ګرام اټم چې دی نو د زموږ سره استعمالیږي د element لپاره. ګرام مالیکول د مالیکولر کمپاوند لپاره. ګرام فارمولا د ایونیک کمپاوند لپاره او دغه شانتي ګرام آین چې دی د ایونیک سپیشیز لپاره استعمالیږي. بیا راغی نه پس ډیفینیشن ته راځو چې ډیفینیشن څنګه دی. نو موږ لیکو چې when the atomic mass of element expressed in gram کله چې منګه اټامیک ماس خبره منګ بره وکړه د element لپاره نو کله چې منګه اټامیک ماس د element اټامیک ماس په ګرام کې ظاهر کو نو هغه ته منګ ګرام وایو. ګرام اټامیک ماس یا ورته منګ سوایو مول ورته وایو مول. دغه شانتي when molecular mass of molecular compound expressed in gram is called mole یا gram molecule. بیا when the formula mass of ionic compound expressed in gram is called gram formula or mole. او دغه شانتي د ionic species د لپاره موږ وایو چې when ionic mass of ionic species expressed in gram is called mole یا gram ion. بیا زموږ سره فارموله ده the number of gram of atom به برابري mass of element divided by atomic mass of element. number of gram of molecule به برابري mass of molecular substance divided by molecular mass. دغه شانتي number of gram of formula به برابري the number mass of ionic compound divided by formula mass. او دغه شانتي number of gram ion به برابري the mass of ionic compound divided by ionic mass. و زموږ سره example له
چې 1 ګرام اف هایدروجن به برابر دی 1.008 ګرام، دغه شان د اکسیجن چې دی برابر دی 16 ګرام. کومنګره مالیکول خبره کو 1 ګرام مالیکول اف H2O چې دی دا برابر دی 18 ګرام، او دغه شان د کومنګره فارمولا ګرام فارمولا خبره کو نو 1 ګرام فارمولا PnCl به برابر دی 58.5 ګرام، او دغه شان د کومنګره آین خبره کو نو 1 ګرام آین اف OH- به برابر دی 17 ګرام. منګه خبره وکړه چې سبسټانس زموږ سره ډیوایډ شوی دی په ایلیمنٹ کې، په مالیکولر کمپاوند کې، په آیانیک کمپاوند کې، په آیانیک سپیشیز کې. بیا موږ د هغې لپاره جدا جدا ډیفینیشن وي چې دې ته موږ ګرام وایو، دې ته موږ مول وایو، د مول لپاره ټرمینالوجي شوه. نو دغه څلور واړه څیزونه چې دي هغه ما په دې ډیفینیشن کې تاسو ته لیکلي دي، هغه زموږ سره دا دي څه کوي چې وین څلور خبرې دي. وین اټامیک ماس اف ایلیمنٹ اولنۍ خبره کله چې منګه د ایلیمنٹ اټامیک ماس، مالیکولر ماس اف مالیکولر سبسټانس، دویم د مالیکولر ماس مالیکولر سبسټانس، دریم فارمولا ماس اف آیانیک کمپاوند، د آیانیک کمپاوند فارمولا ماس اور آیانیک ماس اف آیانیک سپیشیز، او څلورم د آیانیک سپیشیز آیانیک ماس از ایکسپریس ان ګرام. د څلور سیزونه چې کله منګه راوالو په ګرام کې ایکسپریس کو نو دیٹ از کالډ مول، هغې ته منګه مول وایو. نو دا زموږ سره د مول ډیفینیشن شو. د مول یو ډیفینیشن بل هم من کولی شو، هغه داسې کو چې when the amount of substance which contain Avogadro's number of particle, the amount of substance the substance مقدار which contain چې هغه مشتملي په Avogadro نمبر باندې، په Avogadro نمبر اف پارټیکل باندې. دلته کې د پارټیکل نه مطلب سره د پارټیکل نه مطلب یا زموږ سره اټمز دي، یا مالیکول دي، یا فارمولا یونټ دي، او یا آینز دي. اسکار مول نو هغې ته موږ څه وایو؟ مول ورته وایو. اوس د دې ځای نه به موږ Avogadro نمبر چې موږ مول زده کړو نو د هغې نه وروسته به موږ صحیح Avogadro نمبر زده کولی شو. نو اوس موږ Avogadro نمبر به صرف ووایو چې Avogadro نمبر څه ته وایي. دا زموږ سره یو نمبر دی چې هغه ساینټسټ په خپل نوم باندې هغه انټروډیوس کړی Avogadro's نمبر، او دغه نوم Avogadro's نو په دې وجه ول Avogadro's نمبر ورکړی دی چې د زموږ سره د 6.023 ضربې 10 کې ریس ټو د پاور 23 برابر دی. او یا Avogadro نمبر کو منګه دا نمبر نه لیکو نو دې په ځای باندې منګه لیکو کیپیټل ان کیپیټل ا. و زموږ سره فارمولا ده د مول فارمولا چې موږ لیکو چې نمبر اف مول زموږ سره برابر دی د ماس اف سبسټانس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس. یا کو منګه شارټ لیکو نو منګه په اوله کې لیکلو چې مول منګه ریپرزینټ کو په سمال ان باندې، نو نمبر اف مول په ځای باندې به سمال ان ولیکم، نمبر اف ماس اف سبسټانس په ځای باندې به سمال ام ولیکم، او د مولر ماس په ځای باندې به کیپیټل ام ولیکم. په دې باندې به زموږ سره نیومریکلی چې دا راځي، او تاسو د کلاس 9 چې کوم ایکسرسایز دی د چپټر نمبر 1 هغه کې نیومریکلی شته په دې باندې. بیا زموږ سره اگزامپل شي چې 1 مول اف هایدروجن دا برابر دی 1.008 ګرام، دغه شانتي 1 مول اف واټر چې دی برابر دی 18 ګرام، 1 مول اف NaCl چې دی دا برابر دی 58.5 ګرام، او 1 مول اف OH چې دی هایدروکسل آین دا برابر دی 17 ګرام. نو دا زموږ سره مول د مول لپاره ډیفرنٹ ټرمینالوجي دا ډیر زیات امپورټنٹ دی. مول دا ډیر زیات امپورټنٹ دی، په دې باندې شارټ کوېسچنز هم راتلی شي، په دې باندې نومیریکل هم راتلی شي، په دې باندې MCQs هم راتلی شي، او ډیر زیات امپورټنٹ دی د کلاس 9 او د کلاس 11 لپاره.